مولانا صاحب دا حدیث تیر شیم دی او لګونی ما ته پرې دا غزوه الرجیع رجیع د دین د خطر راځي او غزوه رعل وزكوان رعل او زكوان د قومونو نومونه دي قومونو ظلم کړی دي زکه ورکول او غزوه بني بئر معونه دا د دین او حديث عدل او قارا عدل او قارم د قومونو او حاسم ابن ثابت او خبير ودا مرګي ذات شي مولانا صاحب دا دوه جنګونه دي جدا جدا یو تا د بیر معونه وي بیر معونه هغه جدا او یو تا دا رجیع او جدا دي غزوه الرجیع جدا دي او غزوه بیر معونه جدا دي و امام بخاری دواړه یو ځای ذکر کړل په یو باب کې یو باب کې ذکر کړل چې دا دواړه په یو میاشت کې شي په سفر کې شي ویلي او بیا څلورمه هجري کې دواړه په یو میاشت کې په سفر کې او په څلورمه هجري کې شي دواړو کې ډېر ډېر مسلمانانو سره شي او دواړو کې په دغه کې شي ویل مسلمان یو میاشت کې سفر دا په څلورمه هجري کې شوی دی یو کال یو میاشت په دواړو کې مسلمانانو سره ډېر ضرورت شوی دی په دواړو کې مسلمانانو سره په غلطي شوی دا ځکه امام بخاری دواړه یو ځای ذکر کړل اوس لږ نور ورته وکړه درجه دا غوښ چې دا د عدل او قاری او ظلم کړی دی وګوره خالق توجه تاسو غواړئ غزوه الرجیع وحديث عدل وقارا دا ظلم فرجیع مقام کی عدل او قاری کړی دی دا حضرت خبیب رضی الله عنه دا غلط نو دا جنگ فرجیع کې وشو ځکه وتا غزوه الرجیع وي او ګورې تاسو کاری ما درته وکړې ویډیو چې غزوه واقع ته وي چې نبی تم په خپل شرکت کړي دي کې هغه شرکت نه کړي نو ما وی اسلام د غزوه او د سریه په یو بل کې دغه رسول الله مبارک نو او غزوه ورته شوی دا سریه وا نو اسلام د سریه او د غزوه په یو کې غزوه د رجیع نسبت رجیع ته ولې شو ځکه حضرت خبیب او د مرګرو سره کوم ظلم شو پر رجیع مقام کې شوی دا غزوه بدر کې د نسبت کېږي غزوه احد کې د نسبت کېږي وګورئ غزوه الرجیع کې د نسبت شو مقام ته نسبت او رسول الله وحديث عتب غزوته بعد الموما وحديثه بمرفوع او يا حديثي بمجرور بالفرجيع له ده باب لازم ده يا باب مضاف ته انت غزوه الرجيع ولا تمدورها غزوه الرجيع او باب حديث عدل والقارة او يا غزوته مبتدا كهذه غزوه وجه او هذه حديث عدل والقارة من وجوهات الشبه نو نسبت عدل او قاری ته ولې کوي دا کله صحابه سره ظلم دي ظالمانو کړی خلاص دا یو خلاص شو ورته اعلان کړه باندې وعاصم ابن ثابت وخبيب وحديث اصحابه دا مرسل وایا باب غزوه الرجيع شبا نسبت رجيع ته ولې وشو شبا د کجم د غلطه شوی دی تاریخ الزکوان په معونه پرې دا باب حديث عدل والقارة ظلم دي ظالمانو کړی دی هذا قوم المنادي او باب حديث عاصم بن ثابت المسلمانان طرف عاصم بن ثابت مشر او خبيب ودار عمر رضي الله عنه قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انها بعد احد اذا احد نقص شهدا اصبح بیا لازم باب رعل وزكوان وبير معونه لا لا بير معونه کې او یا کسان شهدا او دا چا ظلم کړی دی رعل او زكوان باب غزوة رعل وزكوان باب غزوة رعل وزكوان دا غطفانيان رعل او زكوان ظالمان او دا په کوم ځای کې شوی دی بیر معونه نو
دا ځان لا غزوه الرجی ځان لا شو هغه د عدل او تاریخ قوم سره شوی دی او عاصم او دا بلس مرګري شهیدان شوی دي او رعل او ذکوان او بیری معونه ځان لا شو دا دي ظالمانو ټول قوم ظلم او په بیری معونه کې او یا کتا صحابه کرام شهیدان کړل د دوه واقعه روانه ده او امام بخاری دوه یو ځای ذکر کړل چې په یو سفر سره هیڅ شي دي او دې مثلا دوه سره ظلم شوی دي او درې مثلا دوه سره بد عهدي شوی ده ذوق منکرات شواب وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال مرسل ابو هريره نبي غري وقت ابو هريره لا نذر غري قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه اليوم سريه ورد سريه عينا جاسوسان او قد سوالو کې چې خلکو مطالبه کړو بل ذکر راځي چې خلکو چې موږ مسلمانېږو او موږ یو څو کسان ورولېږو عاصم په خامخا ورولېږو ټول خارج چې مبتدین او قای دواړه جمع کړي دي او به جاسوسه لپاره لګېږي دې نه مخکې بدر جنګ شوی دې وایي چې پس د احد نری او نور علما و چې دا د احد نه مخکې او د بدر نه پس نور علما و چې دا د احد نه مخکې او د بدر نه پس او امام بخاری و چې دا د احد نه پس بار کې اختلاف پرشتہ موږ له د مکه جاسوسي وکړي او دین په مفای او امر امیر کې باغیبان عاصم بن ثابت انصاری دیسو کو د جدو د عاصم بن عمر بن الخطاب کې شوی دی هغه د مور لارو د عمر سره بندر قران حتی اذا كانوا بين عثمان او مکه عثمان او د مکه مې کې جمعه کې سند دي ذکر وشو قبيله د اوزيل تا يقال لهم اغيث بنو لحيان وي اوزيل وی قوم د بنو لحيان په شاق دي او هغه دوه کلی دي او د عدل وی بل تقاره وي نو تابع شو د دوی په قریب تقریبا 30 کې تابع وقت تابع شو د قدمونه صحابه حتی تورات یو منزل دا تورات د اصل کسان کافران یو منزل ته نزلو د نزول کړو صحابه په منزل کې وجدو نو منزل د کافرانو په منزل کې نوا سمره اډو کې د کجورو دا وځو چې صحابه په توګه کړو دي چې اډو کې کجورو لرا د مدینې نه بود به تمر راځي کا فقالوا هذا تمر يثرب ذری کجوري په کې پرته وي دا د یثرب کجوري دي یا هذا نوات تمر يثرب تابع شو د قدمونو راغی داغي د خپل نشان دا غیر معلوم کو حتى لا يقوم فلما تعجورت العظيم ومرغري لجهو منتهي يعني اور بس بس نور لونو انتهى منتهي شو بکر دے دو کہ نور لونو لجهو مستقبل الى قبر يوم ليلا وجاء القوم كافر فاحاط بهم فقالوا كافرون مرتبي لكم العهد والميثاق اكيد ان لكم تنادوا فيه الامثال لكم العهد الا نقتل منكم رجلا معاصم وي اما انا فلا انزل في ذمه فامان ده كافر كلنا دليغم او اللهم اغفر عنا رسولك او پیغمبر علیہ السلام ما تاسو ته ویلي جماعت کې ناستو او وې جوړل ولې بما تا الله تعالی ولګل او زما مرګ درته فقاتلوا فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر من نبل فغشوا نبر غشيتوي وبقي خبيب بن وليد الرجل اخر عبد الله بن طارق بن اخر رجل فاتوهم دی ورقل دی کافر العهد و میثاق یا کافر دی العهد و میثاق پر پرچلاجه ستنوایو فلما اتوهم دی ورقل دی کافران وغید العهد و میثاق نازل فدری وړي دی کافر دا فلما استمكنوا كذا كافر قادر منهم دی ګوري وحلوا بيت پر مسجد الذي دوقلوا فربتهم ديو طلب بها باغي فقال رجل الصالح الذي معهما هذا اول الغدر عبد الله بن سالم اذا سؤال میثاق عليه دا معلومه کیدا او موږ تاسو استقبال لرو استقبال لا جوړه شيئا سره فابا ان يسحبهم نور اله کدغرا وعالجوه به ورات عقدي خبر صلى الله عليه وسلم ولم يفر فقتلوه وانطلقوا بخبيب بن زيد ابن دسنا حتى باعوهما بمكة الذي حق اهل مكة واقف تدخلوا ملك استقام في هذه البلد حتى اذا اجمعوا تقدموا قتله قتل كم ذكر واشترى خبيبا بدل الحارث بن عامر بن نوفل هذا لك سكنه وكان خبيب وقتل الحارث وجله فقد من واقف فمكث عندهم اسيرا حتى اذا اجمعوا بقتله قتل ده اشهر حرم كان وجل ذكر استدار استعارض فساد ومصا يجعل بعض مناطق حارثنا يستحد بها استحداث ما ویل کنا على الثعاني ورته دا معلومیږي اذا مرګ نه قدر باندې راشي یا بیماری یا څه ځان صفا فعرف المصالح والتورع
وقالت أجنة ودارت مسلمان أن رب سبيل الله ففعلت غافلة غفرت عن صبي لي ودرجت خلقه تلازم ما شو إليه قبيبتا حتى أتاه ورغد ما شو قبيبتا فوضعنه كي قول قبيبتي ما شو على فخذي فقبلون فلما رأيته جماع وجل فضع على فبيته ذا قبيب ذلك فريا لزمانا أو بلاسك الموسى شاروا ويريد فقال تخشين لنا معلومين جدا الكافر معلومان خذبنا وجه بشي يريد أن أقتله ما كنت أفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول لي وبها ما رأيت وفير القتل خير من خبيب فقد رأيت يأكل من قطف عنب أقول جد أنظره وما ببقة يومئذ ثمرة لكرامة شو فإنه لموصفا في الحديث بالداري مانع موجود يتلى لشيء ونشابه ثم قال المبي فتح وما كان إلا رزق رزقه الله وخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني فريد ماذا القصول لركعتين بركعة منذ كان ثم انصرف إليهم راو قردي تويتا ندور ركعتين منذ دا منذ كده حضرت زید ابن حارثم کړي زید ابن حارثه وي ويو ځای کې طائف نه روانو نو پکاره مې یو تلیونی و چې ما بوزا هغه سره خرو یا اسو ډیر هر پکاره له کوڅو ځای کې کار کوي وي چې تمن زیرا وسم په داسې شال لارې را وسم په بس الته کې د خر نه ټوکو نه زیرا واغښت چې مې وکتل بلا مړی پراته الله قضا سکے وجنه مالک مال والا خو ما په وجنه ویلاول بتا وجنه راځه نه ساتي یا به مال وی ما وته وی چې مال د 2 رکعاتو ټیم راکا ودا څه استهزاء وکړه وجستانه مخ کې دامه وجري دین د قتل منځونه کړی ومون راغنه د اخلاص وی چې مونږ یو کا الله تعالی لا سچت او یا ارحم الراحمین یا می یا ارحم الراحمین یا می یا ارحم الراحمین چې بدریم ځل می اوه یو شاه سوار راغی او نه ځوان درو او چې نه وی چې ما یا ارحم الراحمین نو یو आवाज او چې لا تقتلوا بدا سړی غته متوجه شو یاري وسنو نو بیا ما تخصتو نو بیا ما یا ارحم الراحمین نو دوی مواد راغی چې لا تقتلوا نو دی بیا یاري چاته قتل بیا سنو چې بیا ما ته متوجه شو بیا ما یا ارحم الراحمین ویلې کې یو شاه سوارو نيزه وسره ودا سړی غته ور مخامخ شو بیا هغه چې پنيزه وو ودا هغه پنيزه کې اور بلې ده دی مردا اصلا پوښو ما ویتسو کې وجتا منذک او تاویا ارحم الراحمین ذکو مسمان کې الله نه سوال کو چې مدد کوم ده یو را حکم ده چې دیم د دی ارحم الراحمین ذکو لوم دی اسمان او چې پدریم ځل دی ارحم الراحمین نو د مکه موجود ده حدیث رسول نبی رسول الله فرمایي چې کوم انسان وی الله یو فرشتہ د انس روایت دی الله یو فرشتہ مقرر کړی دا یو بندا درې ځله او یا ارحم الراحمین هغه فرشتہ تعالی आवाज درکړي چې بندا الله متوجه دې ته غواړي الله متوجه دې ته غواړي نو غواړي یا ارحم الراحمین دا هغه مسکل دا نور واقعیت پکښتا مخکلا کوم دی ثم انصرف إليه فقال لولا أن كتاب الأرجمان نبي انما الذي بي ما موصول دي هغه حال چې په ماري جزاء من الموت کمر نه یاره دا مانزه والا حالت دا زماره مانزه والا حالت کدا تاسو ګمان نه وي دا زمر نه ریږي لذت تو ځکه الله تمنځونه ډېر فائدہ لري فكان اول من سن ركعتين عند القتل هو بيدو اذا مر په وخت کم چې صبرت سو وجه حبسات ثم قال اللهم احسب بوجه بشمير ترى كم قوم بشمير کې لک یعنی هلاکه کا ثم قال بیا سوي ما ان ابالي لست ابالي پروانه لم حين اقتل دا ما دا ان ابالي زائد دي دا ان نافيه دي ما ان ابالي پروانه لرم کوم وخت وجه لیکيږم په دې حال کې مسلمان پروازه کوي چې شي په جنت سوالا مسلمان على اي شق ما ابالي پروانه لرما دا ما نافيه دي ان زائد دي پروانه لرما على اي شق كان لله مزرعي چې په کوم جانب مزرع زمان د الله د پارا عصبيت یا مال د پارا نه چا د پارا الله د پارا على اي شق مزرعي چې په کوم جانب زما پرې وتل دي د الله د پارا وذلك د ما د امر فی ذات الاله ذات زائد دي
دا الله پر رضا کې دی وای یشک الله وغواړي نو برکت په پیدا کې علی اوصال شلوین په پیوندونو د اندامونو زما کې اوصال پیوندونو او شلو اندام ته وای ممزعی چې کوم ټوټې اندامونه دي برکت دا چې بیا به خپل جنت کې جنت کې بچا کوي راکی تو مقام له عقبه ابن حارث فقتله وبعث قريش الى عاصم ته ولېګا لیو تو کې دراتلو کې بشيء من جسده يعرفونه بوجود جسد دا کافر په پیجنې کوم شي باندې معرفت راځي وای بس وكان عاصم قتل عظيما من عذر يوم شر وجل يوم بدر فبعث الله عليه مثل ذلته وشان دويت من الدبر مچه په الله را وست فحمد خنبت کدي مچو پشان دوریت دومره سیلو دلته من رسهم د فوج د کافرانو نه اغینه بچا فلم يقدر منه على شيء نو بیا ویل شپې به پری یا دا څه کنه د شپې خدای باران را وست او د شروع پته ونه لګیدا او د خبيب بلیع الارض ته مدد کړی دا زماس کې د مولانا ابو سربی آیا سروا دا څوک دی د کونی د عقبه ابن حارث نوم دی خاص مخکې دی شو ها ولېګل نبی رسام او یا کسان له حاجت نه او حاجت لا دا غدا به معونی والا لکه ما ته متوجي چې قصې رسو مستقله را روانه ده دا عامر ابن مالک راغلی او نبی رسول الله له هدیه روان پیغمبر علیه السلام ته هدیه وانه رسول هغه وتوی مسلمان شاوی نه مسلمانې ګرځول بیا به هدیه قبول کړي نه مسلمانې یره وی دا الله رسول یو کار وکړ ودا ده کې یو قوم دي دا بنو لحیان او داخله نو ګټا ما سره سکتان ولېګل او هغه دعوت ورکنو مسلمانې لوته لکی نبی رسول الله په چاله کې دا مبایل خلک په خدای مسلمانان ټول کار وکړي دي وې دا یاره کوم په دغه خلکو باندې بدلوانی نو عامر ابن مالک دې رضا ده نو پیغمبر علیه السلام او یا کسان ورته او دا ټول قاریان د قرآن شریف او دا چې قاریانو کنه دې بدل دروازه به خشاکونه راوړل او بازار کې به خرصول او د مرګرو د اصحاب الصفه له په ډوړې وځه او د شپې به نسلونه کول قرآن دی دروازه به چې کوم قرآن اوریدل او ابي یاد نو هم به رسول الله مبارک نبی اوریدل او د شپې به یاد او نسلونه به بیل او خشاکونه به راوړل هغه د ټول مرګرو ټول قاریان دی وسره کتل سبا روانه ده د دې یو مشرو دا غنمو عامر ابن توفیل هغه ظالم سره ظلم وکړو او یا والے شي یو درې پکې بچ شو یو زخمی خدای جوړ کړه روان ان شاء الله او دوا نو سارو سره لتلی هغه کړه مړی ټول پراته هغه چې موږ سامون تریو بار تعلق سره ول چې مارغانه مولي ده بچرا ټول مرګري په وینو کې لاس بیا ویزو نبی اسلام له خبر ورته یو مرګري وي مون خبر څه کوم راځي چې موږ شهیدان شو دوه کتو په قوم ورغل یو یې په شهید او بل یې جمدي رونی و نو هغه مشري وی عامر ابن توفیل ویزا ما یو برای منلو نو ویزا بتا امرې په هیڅ کې آزاد ساري ولا خو پرې مدینه منوره کړه او قصه در روانه صبر دا اغدا الله حدثنا عبد العزيز عن انس قال بعث اولي النبي هم 70 او يا كذان لحاجتني وحاجت لا دي دوی حاجت تقو الى شيء دغه خلق ته دین وره کوم مسلمانان تدبیر او بل جاسوسي مراله دا بل ډیوټي وا اغي تقراوي رافيش وتحيات دو قبيله بنو سليم رعل او زكوان عند بئر اللي يوفي بخواكي يغيد بير معونوي قوم ورتي والله ما اياكم اردنا قسم پخله چې مونږ تاسو د اراده ما اياكم ما قتالكم اردنا تاسو د قتال کوم اراده نه کړی انما نحن متازون مونږ په لار تیریږو په یو حاجت کې د نبی رسول الله فقتلوه مغارول مړکل اکثر له حکم د کلی ودا د کله کې ټول دي ټول مړکل فدعا وخيرو ک نبی رسول الله په دې باندې یو میاشت په مانځل سبا کې قنوت نازله وتوي او دا بدع د قنوت وقنوت نازله وما كنا نقنط قبل ذلك إن مكي مقنوط نازلة لا قنوط نازلة قال عبد العزيز وسؤال في سري ألا نسبع
قنوت بعد الركوع او عند فراغ من القراءه اذا قنوت الركوع نفسي او قد قراءه فراغ نفس الركوع مخيري قال لا بل عند فراغ من القراءه سوال کوا د قراءت د فراغ نفس کوم قنوت دي هغه قنوت د ویترو دي ادم قنوت دي د ویترو دا د رکوع نفس دي ولی دا د انس روایت وکړه او دا بل روایت د انس وره دا د انس ودارستو وره ها دا قدي ام دا انس دا انس دي قال قنت رسول شهرا بعد الركوع يدعو خيرك ولا على احياء من العرب يدعو قرينا فديره كذا قنوت نازل قبل الركوع دل بعد الركوع تطبيق ايش شو اخذ وتر قنوت او دا كم قنوت دي نازل قبل ببس بغوها سبب ان شاء الله لذيذ در تخلاص تمام ان شاء الله لذيذ خدا ته معلومه شو رسول الله مبارک سره د غیب علم وی هغه لته ولې لګل او دا وی اوس په پیښه ده تمام کړه